بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو زموږ نننۍ ویډیو ډیره اهمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې زموږ مقصد د چا زړه ته نقصان ور رسول نه دي. موږ غواړو چې په صحیح طریقه که تاسو کې دا خامه موجود وي نو چې هغه تاسو ختم کړي او په خپل خاوندانو راج وکړي. کتونکو زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ نوري ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده الله تعالی قدرتی طور باندې زنانه ذات ډیر ښکلي پیدا کړی دي او سړی یې همیشه حاکم ګرځولی دي. خو یاد اوساتئ چې هغه ښځې خاون باندې بادشاهي کوي کومه چې د خاون هره خبره مني. یاد ساتئ چې سړی همیشه دا غواړي چې زما ښځه زما خبره مني او چې څه زه غواړم هغه کوي. عقلمنده ښځه چرته هم په خاون حکمونه نه چلی او همیشه د خاون غلامی کوي. خپل خاون بادشاه جوړ کی او په خپل د هغه بادشاه ملک جوړ شي. نن موږ تاسو ته دا یو څو نښې ښایو کومې چې په بیوقوفو او جاهل خلکو کې وي. که دې کې یوه نښه هم تاسو کې وي نو ډارې کې د ځان نه لرې کې. لومبي نښه دا ده چې د خاوند د رشته دارو نه نفرت کول. کومه ښځه چې د خاوند د رشته دارو نه نفرت کوي هغه په حقیقت کې د خاوند نه نفرت کوي او د داسې ښځې کور همیشه روان وي. خاوند لا اهمیت نه ورکول. هر خاوند غواړي چې زه د کار نه واپس راشم نو چې زما ښځه ما ته ښکلې په نظر راشي. خو چې کله هغه کور ته راشي هغه په سقا حالت کې وویني او بیا چرته کې ځي نو هغه ځان تیار کی نو خاون یې دا غني چې زما دا ښځه نور خلکو ته ځان ښه کوي او دا خبره انسان همیشه خفه کوي او دا سوچ کوي چې زما ښځه مال اهمیت نه راکوي. خاون سره جګړې کول یاد ساتئ. کومه ښځه چې خاون سره بدزبانی کوي هغه په دشتو کې د هغه رک سوري په شانتي وي او خوشحالي چرته کې د هغوی په قسمت کې هم نه وي. که چرته ستاسو خاون غلط هم وي نو تاسو په خاموشي اختیاروي. یاد ساتئ خاوند ته څه وخت پس احساس ضرور کیږي. خو که چرته کې تاسو ورله جوابونه ورکوي که ستاسو خاوند په غلطه هم وي نو تاسو سره به چرته هم په صحیح طریقه خبرې ونه کړي. هغه ښځې کومې چې نورو خلکو ته د خپل خاوند برایي بیانوي نو یاد ساتئ دغه ښځې الله تعالی چرته هم نه خوشحالي. کله چې تاسو د خاوند مور پلار سره کوم چې کټیک وي او که په غلطه وي خو چې تاسو ور سره بدتمیزي وکړئ یا چرته ور سره سناروا سلوک نو چرته کې هم ستاسو خاون ستاسو د زندګۍ نه خوشحالي دی نشي. د کوم خصوص چې واده نه وي شوی نو چې د خوي مور پلار خوي تسره د بدی اووي نو خوي ور سره س جګړې خو نه کوي. دغه شان تاسو د نور مور پلار ته هم د خپل مور پلار په نظر ګوري او دغه خزي خپل خاون ته همیشه ډېر ګرانی وي. که چرته خاون ستاسو د پاره لک خم س کوي یا نه کوي نو دغه برایي بالکل مکوي او همیشه د نور خلکو په مخ کې تعریف کوي. کله چې هم تاسو د خاون حوصله افزایی کوي نو تاسو خاون ته په دې خرڅ د خرڅ نه زیاته خوشحالي ملاويږي او د دې تاسو ته د الله تعالی د طرف نه اجر هم ملاويږي او الله پاک تاسو په ژوندۍ باندې رحمت نازلوي. کومې ښځې چې د خپل خاوند د خوښ خیال ساتي سپیشلی په خوراک کې نو دغه ښځو په کور کې ډیر زیات عزت وي. بې وقوفه ښځې چرته هم د خپل خاوند خیال نه ساتي او عقلمند ښځې د خپل خاوند د خوښ او ناخوښ ډیر خیال ساتي. د نور داسې قسم ویډیوګانو د پاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دبو کې چې تاسو ته زموږ نوري ویډیوګانې په وخت دررسي.